بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده په لاهور کې 2 ورځې پهله یو واقعه پیش راغله. څنګه پیش راغله؟ څه واقعه وه چې یو ښځه داسې بورکا اچوله چې په هغې باندې لیکایي شوې وه. لیکایي وسو په هغې لیکلي هلود. هلود مطلب دی د عربی زبان لفظ دی خوبصورتي. خلکو دا سمجھ کړه چې دې قرآني آیاتونه په والا بورکا اچوله، په دې باندې قرآني آیاتونه لیکل شوي دي. نو خلکو ګیره کړه، چې ګیره کړه نو دا ښځه ویرېده. یو هوټل ته دننه شوه. هوټل مالک مکان چې وکتو چې دا خلک خو دا پرېږدي نو هغوی پولیسو ته کال وکړو او علمدین ته هم کال وکړو چې علمدین رالو، پولیس رالو. علمدین چې بورکه پهله چیک کړه نو په هغې لیکلي هلود. جایزه چې وایستله نو علمدین وي چې دا بورکه چې قرآني آیاتونه په دې نه دي، دا د سعودي عربو یو برینډ، دا هغلته یو عامه بورکه ده، کپړه ده، استعمالیږي. خو د خلکو دا سمجھ کړ چې دا قرآني آیتونه لیکل دي، دې ګستاخي وکړه، د دین اسلام ګستاخي وکړه، د قرآن مجید ګستاخي وکړه. نو خلکو دا نه پرېښودله. خلکو په خپل ځای باندې صحیح کار کړی، ولې چې د دین اسلام حفاظت، د ختم نبوت حفاظت، د قرآن مجید حفاظت دا په مونږه فرض دی. شکر الحمدلله مونږ ټول پاکستانیان یو او دا زمونږ ایمان او عقیده ده چې د دین اسلام دپاره مونږ به هر تکلیف په ځان برداشت کوو. خو ډېر خلک چې د هغې ویډیو نه بعد چې بار بار دا خبرې طرح خبرې جوړوي چې نه مونږ به پاکستانیان دومره بېوقوفه یو، که څوک مونږ ته په عربۍ کې کنځل هم وکړي نو مونږ ته چې آمین آمین. دا خبرې کول نه دي کول پکار، ولې چې مونږ شکر الحمدلله ټول مسلمانان یو او د دین اسلام خدمت چې دی دا په مونږ فرض دی. او خصوصا قرآن مجید چې دی دا په پوره دنیا کې د الله تعالی ټولو نه غټ کتاب دی. قرآن مجید نه بل غټ او اعلی کتاب شته نه. د دې حفاظت کول، د دین اسلام لپاره هر مشکلات برداشت کول دا په مونږه فرض دی. زه خلکو ته دا درخواست کوم چې داسې الټه سیده خبرې کول نه دي کول پکار، چې مونږ ته څوک کنځل هم په عربۍ کې کوي نو آمین آمین. دا ډېر سخته ګناه ده، ته یو مسلمان دل ازاري کېږي. په خپل هم ته دې خبرو نه اجتناب وکړئ، ګریز وکړئ، او بل مسلمان هم داسې منې کوئ. جزاک الله. السلام علیکم.